ایما عزیزانو نن موضوع دا قربانی دا مسائل په باره کې چې سړی قربانی کوي د ده دپاره څه شرایط دي په هغه شرایطو لاندې به دا قربانی کوي او دویمه دا چې د کومو شیونو سره قربانی نه کیږي نو نبی علیہ السلام فرمای من کان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا چې چا طاقت لرو د قربانی دل الله مال ورکړی دی د سره پیسې دي او دا قربانی نه کوي نو وعید څه دی نبی علیہ السلام فرمای فلا یقربن مصلانا زمون عیدګاه ته دې مونځ ته نه راځي مونځ ته دې نه راځي چې کوم سړي باندې قرباني واجبوي او دا قرباني ونه کي او بیا مونځ ته راشي نو نبی علیہ السلام فرمایي مصلانا بیا دې مونځ ته نه راځي قرباني دومره اهمیت لري او بل ځکه نبی علیہ السلام فرمایي جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې تذبح البقره عن 7 وی قربانی او کوي په غوا کې او کسات والجزور او په اوخ کې او کسات پته ولګی دا چې په اوخ او په غوا کې او کسان شریکې دي دلته مسله دا ده بعضې خلک وایي په دې کې به تا کسان داخلېږي جب به پکې نه یعنې 2 4 او 6 کسان په غوا کې نشي شریکېدی ولې دا جب دي او په قربانی کې به تا کسان پوره کې یا به یو وي یا به 3 وي یا به 5 یا به وي حالانکه د دې مسلې هیڅ حقیقت نشته که جفت کسان اخلي په قربانی کې ستا قربانی کیږي او که تا کسان اخلي په قربانی کې ستا قربانی کیږي قربانی بالکل جائز ده اوس مسله دا ده چې یو کس ته ځان ته کور د پاره غوی راوست او غوی حلالي د قربانی د پاره او دغه سړی مالدار دی او ځان د پاره په 2.5-3 لکه غوی راوست نو دې رور ته پکار دادي چې اسې به هم سروی قرباني کې اووی سی پکې جوړې کا په خپل کور کې جوړې کا مثلا زوی دی دی هغه چې څه په پیسې ګټي پلار لی ورکوي او پلار د پیسو مالک دی نو دغه زوی څه پکې ونیسه په ښځې د قرباني نشته دغې ښځې دپاره هم په همدې غوا کې قرباني ونیسه اگر چې پېنه کېږي پیسې ورسره نشته خو تا غوی راوستي څوک پکې داخل کا هغې له به الله اجر ورکړي خوراکۍ دی ده واده ده یا واده نه ده ورته ووایه خوراکۍ ستا حصه مې پکې ونیوله یو حصه پکې ستا شوه ورور دی دی ستا سره په یو کور کې شریک دی یا بیل دی ستا نه په بل کور کې اوسېږي ورور ترینګ وکړه ورته وایې راشه ستا حصه مې په دې کې ونیوه پیسې من نه ده نه غواړم
بس پکې داخل مې کړي چاله اجر درکړي ماله پته د پتا قرباني نه کېږي خو زه تا ته د خپل طرف نه کوم نو په یو غوی کې اووه کسان ولې نه شریکې د خپل کور اووه کسان یې پنځه څلور یې ټول پکې داخل کا چې ټولو تعالی اجر ورکړي ځکه خنش رحمه الله فرمای وی علی رضی الله تعالی عنہ یو ځل دوه ګډان واخیست وی ما ورته عرض وکړو چې جي دا دوه ګډان ولې اخلي وی ما ته وفرمایل چې دوه ګډان ځکه اخلم چې ما ته نبي علیه الصلاة والسلام وصیت کړی چې علی رضی الله تعالی عنہ چې زه وفات شم ما د پاره قرباني کوه نو هر کال زه د نبي علیه الصلاة والسلام د پاره ګډ یو اخلم یو ځان ته اخلم او یو نبي علیه الصلاة والسلام ته اخلم یو د نبي علیه الصلاة والسلام د پاره قرباني کوم او یو ځان د پاره قرباني کوم دلته اوس مسله دا ده چې د مړي د پاره تا قرباني ونیوه د دې غوښې به څه حساب وي یا دې د نبي علیه الصلاة والسلام د پاره قرباني ونیوه یا د مور یا د پلار د پاره دې قرباني ونیوه یا د دوست رشته دار د پاره دې ونیوه نو د دې غوښې به څه حساب وي د دې وی حصې تا د مړي د پاره نیولې نو علما فرمایي که چېرې تا ته دې مړي وصیت کړی چې لکه بچیه که زه مړ شم زما د پاره ګورې هر کال قرباني کوه نو دغه غوښه بیا دغه د مړي د حصې دپاره دغه سړی بیا دغه غوښه سکلی هم نشي د مړي چې کومه حصه ده دا به جدا کړي دا به ټوله بار صدقه کړي ولې دلته ورته وصیت کړی دی او که چېرې مړي وصیت نه یې کړی او د خپل طرف نه ولا قرباني کې نو بیا تاله اختیار دی که دا ټوله غوښه ته په خپله کور کې ساره هم جایز ده او که تقسیمې هم جایز ده ټوله او که نیمه تقسیمې نیمه کور کېږدې هم جایز ده په هغه صورت کې د مړي غوښه ته نشي سارولی چې تاله وصیت کړی چې وصیت یې نه یې کړی بیا تاله جایز ده چې څه پې کې وکړه بیا د دې قربانۍ د څاروي په باره کې جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبي علیه السلام وفرمایل لا تذبحوا الا مسلطا تاسو قرباني مه کوئ مگر په خپل کال چې پوره شي په هغې قرباني کوئ مثلا د غوا عمر 2 کاله دی چې 2 کاله یې پوره او په درېیم کال کې روانه وي اگر چې اوله ورځ یې د درېیم کال اوښ چې 15 کاله پوره او په شپږم کال کې دا رواني چیلۍ چې د 1 کال وي پوره او په دویم کال کې اگر چې 2 ورځې شوي په دې قرباني جایز ده پته به څنګه لګي بعضې خلک وایي جي غوایه د 2 کالو پوره دی خو غاښ یې نه دی کړی نو دا یاد وساتئ منډې ته چې لاړې هلته به غاښ ګورې ځکه 2 کاله بعد غاښ راخېږي نو خیال به کوې چې دوقه دې نه کړي چې غاښ یې نه به اخلې یا یو داسې کس تا باندې خپل څاروی خرڅوي یا چیلۍ خرڅوي هغه تا ته ووایي کلیوال سړی ته یې پېژنې یا نه پېژنې خو دینداره دی او تا ته ووایي هلکه زه په دې قسم کومه چې د دې 2 کاله ما ساتلی دی څاروي 2 کاله پوره دي خو لیکن غاښ یې نه دی کړی نو دا د دنیا رواج دی ماشوم هم همدغسې بعضې ماشوم په 1 کال کې دننه غاښونه راوځي بعضې ماشوم نه راوځي دغسې د څاروي حساب هم دی
خو دا به د هغه چا نه اخلي چې تقوادار او تا ته دا قسم کوي چې ذمہوار دي په دنیا هم یم او په آخرت هم چې دا ما خپله ساتلی 2 کاله پوره دی خو هغه خلا نه دی کړی نو دغسې څاروي باندې بیا قرباني جایز ده نبی علیه السلام فرمایي جزا من الضأن د شپږو میاشتو په ګډ باندې هم قرباني جایز ده که د یو کال هم نه وي خو چې شپږو میاشتو پوره وي دا ګډ ولې ځکه دغه ګډ چې داسې سور وي چې د یو کال چیلي سره ودرې یا د چیلۍ سره ودرې دا د هغې سره په وزن کې مقابله کوي نو ګډ یې خاص که ګډ د کال او د شپږو میاشتو چې دواړه یې قرباني پې کېږي نبی علیه السلام فرمایي دلته کې چیلۍ ته یې 6 میاشتې ورنه کړې غوا اوښ ته یې ورنه کړې ګډ ته یې ورکړې وجه څه ده وجه دا ده چې ګډ په دې باندې قرباني کول دا ټولو باندې جایز ده خو په ګډ باندې بیا ډېره بهتره ده په ګډ باندې قرباني ډېره بهتره ده بله مسله هم د میخې په باره کې د میخې په باره کې ډېر خلک لګیا دي یعنې قرباني پې کېږي او که نه کېږي مونږ بیا څه دلایل پیش کوو والله اعلم والکه لږ خیال کوه چې دلیل پیش کوې مضبوط پیش کا وی دا میخه صحابه او نبی علیه الصلاة والسلام او د دې رواج په عربو کې اړوشتنه د غوا د غویي د اوښ د ګډ د دې ټولو رواج شته د چیلي خو لیکن د میخې رواج نشته په عربو کې نو آیا په میخې قرباني کېږي او که نه کېږي نو دا یاد وساتئ دلیل هغې ته وایي چې د حدیث نه ثابت کې دلیل دې ته نه وایي چې پلانکي ویلی دي او پلانکي حلاله کړې ده دا دلیل نه دی دلیل دا دی حدیث پیش کا نو په میخې باندې د قربانۍ په باره کې عربو کې دا رواج نه و اوس هم عرب میخه نه حلالوي او نه قرونو کې ساتي د دې اصل کې تاریخ چې شوی دا د شام نه اوس په 3 ملکونو کې یا سرورو کې میخه عام ده په عربو ملکونو کې موس نشته په هغې کې یو پاکستان دی یو انډیا دی او یو چین دی او بعضې تاریخ لیکي چې شام هم پکې دی اگر چې عرب ملک دی دلیل څه دی دلیل دا دی چې په میخې قرباني کېږي الفردوس معصور الخطاب یو کتاب دی یا خطاب ابو منصور الدیلمی رحمه الله لیکلی دی په جلد 2 صفحه 124 کې حدیث نمبر 2650 نمبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی الجاموس جاموس دا د پرسۍ لفظ دی او په عربۍ کې استعمالي کی الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیه علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې په میخه باندې قرباني کېږي چې 2 کسان پکې شریک یعنی 2 کسان پکې جایز دي که یو کس یې کوي که 2 یې کوي که 3 یې کوي تر اوو پورې پې داخلېږي حسن بصری رحمه الله مصنف ابن ابي شیبه کې فرمایي د حدیثو کتاب دی هغه فرمایي چې میخه په شان د غواګانو ده څنګه چې په غواګانو کې زکات مونږ اخلو او په مثل د میخو کې هم دغه رنګې زکات اخلو چې څنګه په غواګانو دې ته دلیل وایي تاریخ ته دلیل نه وایي یارې چې عربو کې ځکه نه اوسېږي چې هلته شګې دي هلته پټي نشتی و هلته باغونه نشتی و دا هلته اوسېدي نه دا سمندري مخلوق دی دا دلیل نه دی دا خو چې څوک میخه نه مني هغې وایي چې پې قرباني نه کېږي هغه خلکو دپاره خو مضبوط دلیل شو چې صحابهو په ټیم کې میخه نه وه د نبي علیه السلام په وخت کې نه و نو قرباني پې نشته دا دلیلونه مه پیش کوه دا د سره زه نه منمول دا خو ته د هغې دلیل مضبوطې داسې دلیل پیش کوه دویمه دا په عربو کې ولې نشته په عربو کې غنم کېږي سبزي پکې کېږي باغونه پکې د امونو شته دغسې د لوړ باغونه
کته وای چې په کوم ځای کې راغلي نبی علیہ السلام فرمای مفهوم مبارک دا سره نبی علیہ السلام فرمای و چې په جنت کې به داسې نعمتونه یو صحابي پاسې ده و تارس کې د الله پیغمبر آیا په جنت کې به کروندې دې نه پته لګي په هغه ټیم کې د نبی علیہ السلام په وخت کې په عربو کې کرونده کېده چې دا کم مشران تللي دي نه تپوس کلته باغونه دي پکې ټول عرب شګه نه ده طائب ته لږ لاشه تا ته به پته ولګي نو نبی علیہ السلام ورته فرمای و هلته چې ته دا نه واچې په یو ټایم کې به راوخېږي غټه به شي کډ به شي هغه به شي یو صحابي پاسې دغه ورته عرض کړي د الله پیغمبره چې دا صحابي خو پېژندو نه خو سوال یې وکړه او ویلو دی چې صحابي صرف سوال وکړه ویې د الله پیغمبره دغه صحابي به جوړې انصاري وي ځکه انصاري مدینې اوسېدونکي وو هغې زمینداري به کوله نو ته څنګه وایې چې په هغه ټایم کې کرونده به نه کېده دا کمزوري خبرې مه کوه دلیل مضبوط پیش کوه مونږ ټول عمر یې پلان کې ویلي او ډینګري ویلي دلیل پیش کړه بله دا ده چې قرباني ته کې تا سره 1,70,000 یا 80,000 روپۍ شته یا زیاتې دي خو تقریبا چې 1,70,000-90,000 روپۍ چا سره وي په ده قرباني واجب ده او په دغه ټایم کې تا پیسې تیارې کړي دي زی ګډ یا چیلې اخلي 1,80,000 او تا ته په کور کې یا خور دنه شریکه ده یا بېله ده یا رور یا ارسو او تا ته پته ولګېده چا بیماره ده او ډاکټر ورته ویلي چې یا پریشن وکړې یا به په ده باندې دومره خرچه راځي دا ستنې ګرانې دي نو دا یاد وساته په دې ټایم کې په تا باندې فرض دا دی چې قرباني پرېږده د خپل خور او ضرور علاج قرباني به بیا نه کوې دغه 80,000 روپۍ په خپل مریض ولګوه دویمه مسله ده چې ستا په کور کې یو کس بیمار دی او تا سروی راوړی دی او سروی د کور کې ودرولی لا د قربانۍ ټیم نه دی داخل او ستا په بچي ستا په خور یا ستا په مور یا په پلار یا په رشته دار څه تکلیف راغی بل چا سره پیسې هم نشته او ډاکټر ورته وایي چې دا د ایمرجنسي کار دی مثلا د زړه وال بدلول دي 2.5 لکه روپۍ خرچه پرې راځي نو فوراً ته خپل څاروی خرڅ کړه په دې ته نه ګناهګارېږې علاج به وکړه که پیسې د سره برابرې دي خو بل څاروی والا که نه برابرې دي په تا بیا قرباني نشته دې نه پته لګي چې د مسلمان حق د قربانۍ نه بیا ډېر زیات دی بله مسله ده چې بعضې خلک وایي چې جی پیسې مونږ نه راوړه د مونږ سره جمع کا مثلا په غوا کې 45 یا 60,000 دي چیلې اخلي 90-80,000 دي ګډ اخلي 1,20,30,000 دي نو موږ ستا دپاره قرباني کوو ولې دا یاد وساتئ دغه قرباني جایز ده خو دې کې یو څو قباحتونه دله بیانو بعضې خلکو اوس دفتر یې کلاو کړي دغه کار یې شروع کړي وره یو قباحت دا دی تا ته یې د غوا ریټ لیکلی 60,000 ته به 60,000 روپۍ ولرې او هغې به یې جمع کړي و هغې پوسټر هم لیکلی چې حرامې پیسې پکې نه چړي پیمان یې وایي یو سړی خپلو پیسو ته حرام وي او په غوا کې 2 کسان تم پکې لاړې حلالې پیسې خوړو باندې دې ګټلي پکې داخلې دې کړې بل کس پکې راغې پیسو کې رشوت یا سود یا جواري و یا بل شی تا هغه پکې قرباني ولې په دې 2 کسانو کو ستا قربانۍ سر وخوړ ډېر خیال به کې قربانۍ کې به ډېر خیال کې بله دا ده چې پاتې شو غوښه ته به دومره غوښه بیا راوړې چې خپل کور کې 2-3 ورځې وخورې پیمان یې وایه ستا باندې د ټولو نه اول حق د خپل رشته دار دی چې غریب دی هغه له په غوښه نو چې تا بل ځای کې قرباني ونیوه دا یاد وساته د دې رشته دار حق دې لاړو ځکه تا قرباني چې دومره غوښه راوړه نوره غوښه رشته دار ته به تصور وره انکار نه کوم دا کم تحقیق چې زه کومه انشاءالله په دې حوالې هم پیش کولی شم که داسې وي چې بلکل ټولې حلالې پیسې وي او ووره راغونډ شي ودې کي خو یو کمی بیا هم راځي رشته دار ته بیا غوښه نه رسېږي
نو دې کې ډېر خیال پکار دی. بله مسله ده په مسافر قرباني شته او که نه؟ په مسافر قرباني نشته. کوئ چې زه یې کومه غوره مسافر دوه قسمه دی. دا مسله م یاده کړئ. هغه مسافر چې د 15 ورځو نه کمه اراده وه دا سعودي ته او دوبۍ ته او لندن ته چې خلک تلي دا مسافر نه دي. ولې دې کالونه تېروي او که دې سره پیسې برابرې قرباني واجب ده دا به قرباني کوي. هغه مسافر چې د 15 ورځو نه کمه اراده وه په ده بیا قرباني نشته. دویمه ده چې په قسطونو باندې څاروی اخیستل یا په قرض باندې بالکل پې قرباني کېږي. په قسطونو یې اخلي په قرض یې اخلي او مالک تاله وویل چې به تی مالک شو دا څاروی ستا شو ګډی چیلۍ غوایي وښي بالکل پې ته قرباني کولی شي. قربانۍ اجر به الله تعالی درکوي. اگر پتا شته یا نشته خو اجر الله تعالی درکوي. په قسطونو کې خلاصوه. یو اهم مسله دله بله کړو. آپ کوم آسان کا حل دا لیکلی ده. یو سړی دی هغه سودخور دی یا جوارګر دی جواري کوي یا په هر څه یې رشوت اخلي. نو آیا دا به قرباني کوي که نه کوي؟ اوس ده سره پیسې شته خو دا وایي زما پیسې ټیک نه وي. نو دا دی د بل چا څخه حصه نه نیسي بلکې دا به ځان ته چیلۍ یا ګډ یا غوا یا میخه دې واخلي او دا به ځان ته قرباني کوي. په ده لازمه ده ولې هلته نصاب پوره دی. اوس که څوک دا وایي چې دا خو حرامې معامله یې الله سره ده خو څوک دې ځان سره شریکوي نه خو ده سره پیسې پوره دي چې پوره دي نو دا دې ځان ته قرباني وکړي. ځان ته به خامخا قرباني کوي. خلاصېدل دې نشته مسلمانه ځان مه پټوه. درېیمه دا بله مسله چې غیر مسلم ته غوښه ورکولی شي که نه لکه دا صفایانې چې کوي او بالکل ورکولی شي. د قربانۍ غوښه وي بالکل ورکوله خو د نظر غوښه نشي ورکولی چې نظر دې منو دی. د قربانۍ غوښه غیر مسلم ته هم ورکولی شي. کساب ته غوښه په بدل د اجرت کې یا سرمن ورکول څنګه دي؟ نو قصاب ته به نه غوښه ورکې او نه به سرمن ورکې. قصاب څه به د پیسو خبره کې. بله خبره ته لکم بعضې خلک قصابان را وغواړي بیا تې هغې چې کله ځي نو غوښه ترې راکټ کړي خاص کر د دملا غوښه او تیوړي. نو دا یاد وساتئ ستا په زړه کې بیا ټپ پیدا شي چې ولا چې قصاب رانه شی ویوړه. نو ګوره غوښې ته دې تکل لاړو قرباني خرابې. اول نه ورسره خبره کوه ورته وایې قصابه قسم په الله که دانم دله درکړم او که خپله مې خوښه ده یو ځای نه بې دله درکړم چې ویسه. دې کې ډېر خیال وکړې. مخکې ماله بعضې خلکو داسې ویلي وو ما ورته مې بس اوس چې څه شوي جانې دو خو ما دا یاد وساتې زړه نه د اخیره یې لرې کړې خپلې قربانۍ خرابوئ. بله مسله ده چې قرباني حلالې نو د دې مخ کم طرف ته نو سنت عمل دا دی چې د دې مخ به قبلې طرف ته کې د دې غوایي چیلۍ هر څه چې مخ یې قبلې طرف ته وي بیا به حلالې. اوس بله ده چې یو سړی د هغه کور کې چیلۍ حلالوي نور وسې نشته نو دا یو چیلۍ دا چې حلالوي په ده باندې واجب د قرباني دا د دې ثواب تقسیمولی شي چې مور و پلار یې مړه دي یا ژوندي دي او یاله چې په دې کې دې هم شریک کړم نور وس مې شته نه چې دې ته والم بالکل ثواب پکې تقسیمولی شي چې وایي چې یاله واجب په ما ده خو ثواب کې یاله ما سره د مور و پلار شریک کړه بالکل جایز ده. بله مسله ده چې د اډوکي پاتې شي په کور کې بیا دا خلک خرڅوي چې چا قرباني کړي نو که اډوکي دې خرڅ کړه یا سرمن دې خرڅه کړه یا په داسې زنځیرونو کې یا په پړي کې دې راوستې ده او هغه پړی یا هغه کړی چې دې ورته چولي دي او هغه دې اخیستی دی په څاروي کې تا وله نه دې اخیستې څاروی چې د چا نه اخیستو دا دې پکې واخیست دا دې که درې واړو کې یو شی خرڅ کړه یا دې درې واړه خرڅ کړه دا پیسې په تا باندې صدقه کول واجب دي. دا به خورې نه الله دې مونږ معاف کړي موږ بس جیب ته ورلړی نو دا به خورې نه ټول خلک نه بعضې داسې وي. او یو بله مسله ورته کوم د مړي په باره کې دا ډېره اهم ده.
اگر چې اختلاف پکې د علماو شته چې د مړي دپاره به بېله قرباني کې کم دغه قرباني جایز ده نو دې کې باس ډېر زیات دی خو زه مختصر خبره کوم بعضې علما فرمایي چې د مړي دپاره قرباني کې بېل څاروی به اخلي او بعضې علما فرمایي چې نه که د مړي دپاره قرباني کې په یو څاروي کې وله حصه ونیسه آپ کا مسان کا حل په جیل 5 کې په یو صفحه کې لیکي 444 صفحه کې هغه فرمایي چې مړي ژوندي ټول په یو غوا کې شریکول جایز دي همدغه مسله په 430 صفحه باندې بیا لیکي فرمایي بهتر یې ہے کہ مردے کې الاره ځان ته قرباني وشي نو ګوره ما ته وویل چې دواړې مسلې شته بعضې علما فرمایي دواړه جایز دي که په یو څاروي کې نیسو که بېله بېله نیسې دغه مسائل ودرې او الله پاک دې په عمل کولو توفیق راکړي یو بل حدیث مې یو پیش کو والله اعلم چې حدیث دی او که نه دی خو خلک یې بیانوي خو چې ما څومره تحقیق وکړ او د کراچۍ و عالم سره مې څه بحث کړی دی په دې مسله باندې هغه یو کتاب لیکلی په 10 جلده کې ما سره شته غیر معتبر روایات په هغې کې دا حدیث هم ذکر کړی چې شدید ضعیف دی بیانولی نشي او په داسې شدید ضعیف دی چې په فضائلو کې هم نشي بیانولی هغه دا دی وی چې زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیه السلام وفرمایل چې څوک څاروی حلال کړي د هر یو ویښته په باره کې یو نیکي ده او صحابي عرض وکړو که ګډ څوک حلال کړي ګډ کې خو ویښته نه وي څه شی پکې وړی نو په هغې باندې څنګه ده نو هغې کې هم نبي علیه السلام فرمایي هر بال باندې و نیکي ده اصل کې باس نه کوم لور اوس قسم چې دې کې دا راویان دي نو اوس علما به پې پوهېږي عوام به هوایي خبرې نو په دې کې 3 کسان دي او سخت کمزوري دي امام بخاري رحمه الله فرمایي لا یصح دا روایت صحیح نه دی قتاده رحمه الله فرمایي کذاب په دې کې یو راوي دی نفیع بن حارث او څوک ورته ابي داود وایي ابو داود کتاب نه بل ابو داود دی هغه فرمایي کذاب دا دروغجن نو دغه روایت صحیح نه دی دا ډېر عجیبه مسله لیکلې ده وایي سودخور چې قرباني کوي نو د قربانۍ دا چمړه جومات ته راوړل څنګه دي ښه مسله د ښکلې مسلې لیکلې په دې کې بحث ډېر دی خو زه ته مختصر وویم کله چې سودخور سود کوي که نه چې سودخور سود کوي او دا د بینک نه پیسې راوالي او دا توبه وباسي چې یا الله به زه یې نه کوم ما ته اول پته نه وه نو په دغه صورت کې به دغه پیسې دا راوالي ثواب نیت به پکې نه کي غریب له به ورکړي همدغه رنګې حکم د سرمنې دی چې که سودخور سرمن یا جیوارګر یا هر څوک خو قرباني پې شته ګورې دا یاد وساتې ځان ته به کوي څوک دې ځان څخه شریکوي نه که جیوارګر وي مړه که پیسې حرامې وي دا که جماعت امام ته راوړي او که په خپل رشته دار ګاونډي ته یې ورکوي نیت د ثواب به پکې نه کوي چې په دې قربانۍ سرمنې کې ما ته الله ثواب راکړي نیت د ثواب به نه بس هغه له دې ورکړي بس هغه له جایز د غریب له هغه یې خرڅولی شي ځان ته او دا پیسې خوړی شي څنګه مې چې حکم دله د هغې مسلې بیان کړه همدغسې مسله وه انشاءالله که نه الله پاک دې په عمل کولو توفیق راکړي دعا